الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. پرنے درس کی واقعہ دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان شویو چې په حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې تهمت ولګیدو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او نور مسلمانان او هغې والد سے مبارک نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاون مبارک انتہائی زیاد پریشان و په غم کې او په تکلیف کې او په درد کې. الله رب العزت د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د صفائی مبارک الله رب العزت آیتونه نازل کوي. اذ تلقونه هر کله چې راوستل تاسو دا خبره بألسنتکم په خپل ژبو باندې وتقولون او تاسو ویل بافواهکم په خپلو خولو سره ما لیس لکم به علم هغه څه چې نه و تاسو سره د هغې علم وتحسبونه هینا او تاسو ګڼله هینا معمولی خبره کوم خبر چې تاسو ګڼله معمولی وهو عند الله عظیم دا خبر د الله رب العزت په نسبت باندې ډېر زیات لوی خبره وه. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پوری تاسو تهمت وتړله او د عام خبرې په شان د خپل دغه جبو او په خولو باندې دا خبرې وکړله لکه چې تاسو عام خبرې کوئ. دا عام خبره نه ول بلکې د الله رب العزت په نسبت باندې دا انتهایی عظیم یو غټه خبره وه چې ته یو انسان باندې تهمت لګې الزام تړي دا په شریعت کې عظیم الشان ګناه ده. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیبي مبارک او بیا داسې یو بیبي چې انتهایی پاک دامنه نیک سیرته او یو عالمه او یو فصیح او یو بلیغ انتهایی بهترین ښځه باندې تهمت تړئ او دا خبره تاسو ته بالکل وړوکې ښکاري وایي نه دا خبر د الله په نسبت باندې انتهایی غټه خبره ده. بیا الله رب العزت فرمایي ولولا ولونشو سمعتموه کله چې تاسو واورېدل دغه تهمت قلتم چې ویلې تاسو ما یکون لنا نه دی مناسب زمونږ دپاره ان نتکلم بهذا چې دا په خپل ژبه راوړو مونږه چې دا خبره په خپل ژبه باندې راوړو مونږه. سبحانک پاکي د ستا دپاره سبحان الله هذا بهتان عظیم دا ډېر زیات لوی بهتان دی چې کله ته داسې ولې ورشي. صحابه کرام هغه صحابه بیان دي کوم صحابه کرامو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبي په باره کې دغه بدګماني کې مبتلا شوي وو. هغه صحابه کرامو ته الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو دا خبره واورېدل ولې یقین وکړو داسې مو ولې نه ویل چې دغه خبره مونږ خپل ژبه باندې نشو راوستې داسې خبره مونږ نشو کولی بلکې پاکي دا د الله رب العزت دپاره او دا کوم تهمت چې دی دا په عایشه صدیقه باندې لوی تهمت لګېدلی دی الزام دی داسې مو ولې ونه کړله چې تاسو په دې خبر باندې یقین وکړله. الله رب العزت بار بار صفایي پیش کوي. الله بار بار فرمایي چې تاسو مو ولې وکړله. او بیا هغه صحابه کرامو ته الله رب العزت فرمایي پیغام ورکوي چې په دې ځل خو دغه تهمت باندې تاسو یقین وکړو لیکن آینده کې له خیال وکړئ چې داسې ونه کوئ. یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله پاک ان تعودو د دې خبرې چې دوباره مه کوئ لمثله د دې په داسې کار ابدا همیشه دپاره چې دې ځل څنګه کار وکړو داسې دوباره ونه کې ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان. دې ځل تاسو د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې بدګمانه شوئ لیکن آینده کې له داسې بدګماني ونه کوئ آینده کې له داسې په تهمت باندې یقین ونه کوئ بلکې چېرته تاسو مؤمنین یئ. ویبین الله لکم او بیانوي الله پاک ستاسو دپاره آیتونه والله علیم حکیم او الله رب العزت علیم او پوهه ذات دی. الله رب العزت حکمت والا ذات دی. الله پاک فرمایي چې الله پاک په دغه آیتونو کې تاسو ته د توبې او د حد قذف کوم سزا چې تاسو باندې میلاو شو هغه دروغو په وجه باندې الله پاک هغه فرمایي آینده کې له داسې تهمت د ځایونو نه ځان وساتئ او چېرته په تهمت یقین ونه کوئ.
او بیا د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې چې کوم آیتونه په قرآن مجید کې نازل شو او د دې د نزول نه پس هم یو انسان د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې غلط بیانی کوي د شک او د شبهې شکار دی او د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې غلط سوچ او ذهن لري الله پاک فرمایي دغه کسان مسلمانان نشي کېدلی دوی د پاره عذاب دی لکه په معاشره کې چې موږ وګورو بعض شیعاګان داسې دي چې د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سره دومره حسد او بغض کوي چې نن روز هم هغې ته ګستاخي او د غلط هغې په شان کې ګستاخي کوي نو مسلمانانو څوک چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبي مبارکې سره بغض حسد ساتي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبي مبارکه په شان کې ګستاخي کوي هغه خلکو نه دې مونږ خپل تعلقات دا مونږ ختم کو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی داسې خلکو سره مه کښېنئ داسې خلکو سره تعلقات مه ساتئ داسې خلکو سره تاسو ناسته پاسته مه کوئ خوراک مه کوئ څوک چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو ګستاخي او توهین کوي نو بیا خاص کر زمونږ د معاشرې دغه خلک چې کله دې ځای نه لاړ شي ښکته علاقو ته نو ډېر محتاط اوسیږئ اکثر پنجاب کې شیعاګان خلک اوسیږي چې د صحابه کرامو دشمنان دي د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها دشمنان دي هغې سره دې مونږ خپل تعلق نه ساتو هغې سره دې ناسته پاسته نه کوو دا زمونږ لپاره بهتره وي هسې نه چې مونږ هم د غلط فهمي او د شک او د شبهې شکار شو ځکه چې دا خلک انتهایی چالبازان وي چېرته منګړت روایت به تاسو ته ووایي یو خبره به ووایي چې دا قرآن کې راغلی دی او بعض سادهګان به پوه نه شي او دوکه به شي ذهن به د صحابه کرامو باره کې شکمن شي او شکوکو شکار به شي نو دې نه بهتره دا ده چې داسې خلکو نه ځان وساتي الله رب العزت فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان یحبون غواړي ان تشیع الفاحشة چې خواره شي دغه بې حیایي فی الذین په هغه خلکو کې آمنو چا چې ایمان راوړی دی آمنو ایماندار خلکو کې دغه بې حیایي خواره شي لهم د دې خلکو دپاره عذاب علیم عذاب دی درناک فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون والله پاک پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ الله رب العزت فرمایي چې کوم خلق په مسلمانانو کې دا بې حیایي خوروي د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د صفایي نه پس هم داسې خبرې کوي الله پاک فرمایي د دوی دپاره په دنیا او په آخرت کې عذاب دی د دوی دپاره په دنیا او په آخرت کې به عذاب وي او الله پاک په هر څه باندې پوهیږي چې څوک دغه شان د خبرې کوي او الله رب العزت چې په څه باندې پوهیږي مخلوق په هغه باندې نه پوهیږي او بیا حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه عام زنانه نه وه چې زمونږ دغه معاشره کې دا زنانه اوسیږي داسې نه وه او نه هغه زمانه کې چې کوم صحابیاتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور بیبیانې مبارکه هغې په شان دې هم نه وه بلکې هغې ته الله یو اعلی مقام ورکړی و لکه الله درله یو نعمت درکړي بعضې خلک داسې وي ښه دولت مال ورسره وي ښه عزت ورسره وي بیا هم داسې خوار ګرځي بیا هم دا مخ داسې کیچړ غوندې نکاح نیولې وي او سخا ګرځي او مالداران وي چې تپوس ورنه وکړي هغې به دا وایي چې موږ عاجزي کوو دا عاجزي نه ده نه ناشکري ده بلکې چې الله درله یو نعمت درکړي تحدیث بالنعمت په طور باندې هغې باندې فخر کول دا هم د صحابه کرامو طریقه ده یعنی الله در دولت درکړي ښه مزیدار هغې استعمال لره غریبانانو سره مرسته وکړه او په یو نعمت باندې د الله رب العزت شکریا ادا کول او په دې باندې فخر کول دا بهتره خبره ده لکه عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې به فخر کول په ځان باندې د نور زنانو نه نسبت په خپل ځان باندې به هغې فخر کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه الصلاة والسلام د ریشمي په کپړه کې د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تصویر مبارک راوړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویله چې دا ستا زوجه مبارکه ده دا ستا بیبي مبارکه ده
هغې په دې باندې فخر کول چې دنیا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بل بیبي تصویر داسې نه ده میلاو شوی څنګه چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام زما دغه تصویر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیش کو بل روایت کې د رشمي کپړه نه بلکې په خپل دغه تلې مبارک کې هغه تصویر راوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دغه شان دي وښودله او بیا دې نه علاوه په دې باندې هم عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فخر کول او په دې باندې د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مقام او مرتبه هم معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف او صرف په 11 بیبیانو کې دغه عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها داسې یو بیبي وه چې کنواري یعنی واده کړی شوی نه وي مخکې او داسې جینۍ وي او اول واده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره کړی وي او نورې کم بیبیانې شوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی به داسې وي چې لکه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها اولنۍ زوجه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بل چا په نکاح کې اول پاتې شوي وو بیا وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې سره نکاح وکړله همدارنګې ټول زنانه ټول بیبیانې مبارکه داسې وو چې د بل چا په نکاح کې وه بیا وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړله لیکن عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها داسې یو بیبي وه چې هغې نکاح صرف او صرف پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره شوې وه نو دلته مونږ ته دا خبره هم معلومیږي چې په دغه معاشره کې داسې یو زنانه سره نکاح کول چې هغې عمر زیات وي دا د عیب خبرې نه دي بلکې داسې یو زنانه چې هغه کونډه وي هغې خاوند وفات شوی وي زمونږ معاشره کې دا عار ګڼلی شي عیب ګڼلی شي هغې سره نکاح نه کېږي دا شرم ګڼلی شي نو داسې دې ونه کړی شي باید چې دغه زنانو سره هم نکاح وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بل غیرتی او عزتمن بل څوک نشته نو موږ ته هم پکار دی چې په معاشره کې د فتنو نه ځان وساتو معاشره د ګناه نه بچ کو دغه شان نکاحونه وتړلی شي او بیا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مقام او مرتبه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله وفات کیږي د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په دغه غیږه باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر مبارک دی او هغې نه بیا الله پاک ساه اخلي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ساه د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په ګود مبارکي کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تشریف وړي وس داسې یو هستي چې د ټول کائناتو سردار د الله رب العزت د ذات نه پس ټولو نه اعلی مقام و مرتبه والا بهترین یو نموندار انسان چې هغه د یو خپل بیبي مبارک په دغه غیږه کې هغې ساه وځي هغه بیبي مبارکې مقام و مرتبه به څومره وي او د هغه بیبي په باره کې چې څوک غلط بیانې کوي هغې انجام به څه وي نو دې خبرو ته دې مونږ خیال وکړو چې عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په باره کې چېرته زمونږ زړونه چېرته زمونږ ذهنونه څوک خراب نه کړي او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها داسې یو بیبي مبارکه وه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام عائشې سره په بستره باندې دی الله رب العزت د اسمان نه دغه قرآن نزول په پیغمبر باندې کوي چې یو طرف ته پیغمبر ناست وي او بل طرف ته بیبي مبارک ناست وي او د دې دواړو ښکلې مجلس وي الله رب العزت جبرائیل په ذریعه دغه قرآن نازل کړي دا به څنګه یو بهترینه بیبي وي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور بیبیانې هم وي لیکن چرته قرآن داسې نه دی نازل شوی چې عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره چې څنګه نازل شوی دی او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبي مبارک عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه لور د چا وه خلیفة رسول الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د انبیاء کرامو دغه سلسلې نه پس د دنیا د ټولو انسانانو نه اعلی او بهترین او مقام او مرتبه والا انسان هغه ابو بکر صدیق او بیا د مسلمانانو اولنی خلیفہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د هغې لور مبارک او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبي مبارکه ده نو الله رب العزت د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته څومره مقام او مرتبه ورکړی دی نن مونږ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پیژنې هم نه پیژنو چې هغه څوک وه تعلق یې د چا سره و هغه څنګه زنانه وه نو مونږ ته پکار دی چې دغه معاشره کې مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات خور کړو واقعه د یوسف علیه الصلاة والسلام انتهایی مشهور واقعه
واقعه د مریم علیه السلام انتهایی مشهور واقعه چې کله مریم علیه السلام عیسی ابن مریم هغه چې کله پیدا کیږي بغیر د پلار نه الله قدرت بغیر د پلار نه مریم علیه السلام له دغه زوی ورکو خلک تهمت وتړل په مریم علیه السلام باندې چې نعوذ بالله من ذلک دا بدکاره ده الله رب العزت د صفایي دپاره ماشوم یو بچی عیسی ابن مریم هغه ګواهي ورکوي د خپل مور دپاره صفاهي بیانوي ګواهي ورکوي یو ماشوم یو بچی خبرې کوي الله قدرت او کله چې په یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګي ماشوم یو بچی هغه د یوسف علیه السلام په باره کې ګواهي ورکړي چې یوسف علیه السلام پاک دامن او نیک سیرت او یو بهترین انسان دی لیکن موږ چې کله وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دغه واقعې ته چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو چې نعوذ بالله من ذلک عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه سره نعوذ بالله من ذلك معامله مناسب نوا الله رب العزت د یو ماشوم په ذریعہ گواهی نه ورکي الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته هغه وحی نه نازلوي کم چې غیر مطلوب یعنی تلاوت نه کیږي کم چې احادیث دي او پیغمبر علیه السلام ته خوب کې نه بلکې د ماشوم په ذریعہ خبر نه ورکي بلکې الله رب العزت پورا لس آیتونه د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها صفای په باره کې نازلوي دنیا کې واحد داسې یو زنانه چې هغې په باره کې الله رب العزت لس آیتونه نازلوي او دا به څومره مقام او مرتبې والا زنانه وي نو موږ ته پکار دی چې خپل کور کې هم د داسې زنانو تعلیمات ورکړو خپل دغه ښځو ته هم خپل لوریان او خپل بچو ته هم د داسو زنانو دغه تعلیماتو نه هغوی خبر کړو او هغې هم دغه شان نیک سیرت او پاک دامنه شي الله رب العزت فرمایي ان الذين يحبون بشکم خلق غواړي ان تشيع الفاحشه چې خواره شي دغه بې حیایي فی الذین په هغه خلکو کې آمنو چې ایمان راوړي دي ایماندار دي لهم دیو د پاره عذاب علیم عذاب به دردناک په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې والله يعلم الله پاک پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته الله پاک بیان فرمایي د هغه صحابه کرامو کم صحابه کرامو چې د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې د بدګماني دغه اقرار کړو الله پاک فرمایي ولولا فضل الله علیکم کچرت د الله فضل نو شوی په تاسو باندې ورحمته او د الله رحمت نو شوی تاسو باندې نو بیا به تاسو ته به سخترین عذاب ملو شوی څنګه چې الزام لګونکي عبد الله ابن ابي ابن سلول چې د جهنم خشاک جوړ شو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دغه منافقین په جهنم کې د ټولو لاندنې دغه حصہ کې به دغه منافقین وي الله رب العزت فرمای پیغمبر ته دغه صحابه کرام خبردار کا کده الله فضل او د الله رحمت نه وشوي او تاسو ته الله توفیق نه ودرکړي د توبه او بیا به تاسو ته به هم سزا ملو شوی لیکن الله په تاسو باندې کرم وکړه فضل وکړه وان الله رؤوف رحیم او الله رب العزت ډیر زیات مهربان او رحیم ذات ته الله پاک ډیر زیات مهربان په صحابه کرامو باندې په دغه دنیا کې هغه باندې کرم فضل وکړو الله پاک ډیر زیات مهربان دی او الله پاک رحیم دی مهربان ذات دی لیکن په آخرت کې په دغه صحابه کرامو او په مؤمنانو او په نیکانو باندې چې عذاب به نه ورکوي او کم مسلمان چې ګناهګار وي خطاکار وي فرمان بردار نه وي الله به ور باندې شرط هم رحم نه کوي بلکې اغل ته قبر کې الله رب العزت د ګناهګارانو دپاره الله رب العزت قهار او جبار بوي بیا الله رب العزت فرمای یا ایها الذين آمنوا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مروانیږئ په قدمونو د شیطان باندې ای ایماندارو د شیطان په قدمونو مروانیږئ ومن یتبع خطوات الشیطان کچا تابعداري وکړه لکه څوک روان شو په قدمونو د شیطان باندې فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر بيقینا دی حکم کوي د بهایي والمنکر او د بدکار ولولا فضل الله علیکم کچرت نو شي پتا سو باندې فضل د الله رب العزت ورحمته او رحمت د الله رب العزت ما زکا منکم
نو پاک شوی بنو تاسو نه من احد ابدا یو انسان به هم تاسو نه پاک شوی نو لیکن صحابه په تاسو باندې د الله رب العزت فضل او کرم وشلو په دې وجه باندې تاسو ته الله توفیق د توبې درکړله الله رب العزت تاسو ته معافي وکړله ولكن الله لیکن الله رب العزت یزکی من یشاء پاکوي الله رب العزت هغه څوک چې وغواړي د چا دپاره الله پاک پاکي او فضل وکړي والله سمیع علیم الله رب العزت اوریدونکی سمیع ډېر زیات اوریدونکی الله رب العزت باریک باریک خبرې اوري الله رب العزت علیم ذات دی بلکې د انسان د زړه د راز نه هم الله رب العزت خبر وي وس دغه آیت یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان د دې معنا او مقصد الله رب العزت فرمایي مسلمانه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو د شیطان په قدمونو باندې روان مکی د شیطان په قدمونو روان مشي او د شیطان فرمان برداری مکوي او نن سبا چې موږ معاشره کې وګورو څنګه چې په یوسف علیه السلام څنګه چې په موسی علیه السلام او څنګه چې مریم علیه السلام او څنګه چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمتونه لګیدلې الزام لګیدلې دقه کوم خلکو چې د شیطان په لار باندې تلل او نن زموږ په معاشره کې چې کله موږ وګورو دغه معاشره کې معاشره هغه نظام هغه داسې جوړ دی چې نن سبا هر ځای کې په مسلمان باندې تهمتونه تړلی کیږي الله رب العزت فرمایي د شیطان په لاره مه ځئ اوس چې درس کې کوم کسان موجود دي دیو ته یو عاجزانه درخواست او دیو ته یو پیغام د هر یو انسان په کور کې بچي ماشومان نوجوانان وي او هر یو ماشوم نوجوان هغه موبایل استعمالوي او بیا چې کله مونږ وګورو دغه څو ورځو نه په دغه سوشل میډیا باندې دغه زمونږ مسلمانان یو بل پسې نښتې دي د سیاسي لیډرانو په وجه باندې د یو بل تذلیل او د یو بل توهین کوي نو خپل بچو ته دا تربیت ورکوي چې د چا چاپلوسي مه کوئ او د چا غلامي مه کوئ او د چا ذهني غلامي ته تیاریږئ ما زمونږ نوجوان په معاشره کې د ذهني غلامي کې مبتلا شوی ده پیغمبر علیه السلام چې کله کلمه د پیغمبر علیه السلام چې کله نبوت پیغمبر ته میلاو شو او بیا د کلمې نه پس پیغمبر علیه السلام په معاشره کې د ټولو نه اولنی کار انساني غلامي نه دغه انسانان آزادولو کړی و پیغمبر علیه السلام غلامان به یې آزادول او دغه ذهني غلامي دا په یو طریقه باندې ګناه او شرک هم دی چې کله زمونږ دغه معاشره کې یو سیاسي جلسه وي نو هر یو انسان منډه کوي چې د قرآن مجلس وي یو انسان هم منډه نه کوي الله فرمایي چې د بنده تابعداري که چېرته د الله د تابعداري نه زیات وکړو تا شرک وکړله او دا سراسر کفر دی او زمونږ دغه معاشره کې هر څوک په دې کې مبتلا دی او بیا مخکې صورت کې الله رب العزت فرمایلی ان بعض الظن اسم بعض ګمانونه دا ګناه ده او بیا الله رب العزت فرمایلی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا چې آیا تاسو کې به یو انسان داسې وي چې هغه خوښوي د خپل مړ ورور دغه غوښه خوړل فکرهتموه تاسو کرکه کوئ دینه چې څنګه دغه غوښه خوړلو نه تاسو کرکه کوئ هم دارنګې د بل مسلمان د غیبت نه هم تاسو کرکه وکئ او نن سبا مسلمان د یو بل په غیبت کې نښتې دي نن سبا مسلمانان د یو بل غیبت کوي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کله چې زه د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله ما نظاره وکتله بعضې کسان داسې وو چې الله پاک هغوی ته د تانبې نخونه ورکړي وو ناخن نکونه د تانبې ورکړي وو او دغه کسان دوی د خپل بدن نه به دا غوښه داسې شو کول جبرائیل علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام تپوس کوي جبرائیل دا څوک خلق دی جبرائیل ورته جواب ورکوي دا هغه خلق دی چې په دنیا کې د بل مسلمان غیبت کړي او د بل مسلمان دغه غوښه راشو کول او د بل مسلمان دغه مثل د غوښې خوړل نو هغه انسانان په داسې سخت عذاب کې مبتلا وي نن سبا زمونږ دغه معاشره کې مونږ وګورو مسلمانیت بالکل ختم دی مسلمان په نوم باندې مسلمان پاتې دی دا قرآن دا الله رب العزت دې دپاره نه ده رالیږلی چې مونږ د دې تلاوت وکړو دا قرآن الله دې دپاره نه ده رالیږلی چې مونږ د دې درس واورو
بلکې دا قرآن الله دې دپاره رالېږلی دی چې موږ تلاوت وکړو درس واورو بیا په هغې باندې عمل وکړو او که چېرته په دغه قرآن باندې ما او تا عمل نه کوو په ما او تا په کافر کې څه فرق دی چې زما او ستا نه زیات کافران د دغه کتاب مطالعه لري او دغه کتاب په مقصد او په معنا زمونږ نه ساینسدانان ښه پوهېږي او که چېرته مونږ عمل کې رانولو دلته درس واورو په خپل کور کې عمل کې رانولو نو بیا دغه قرآن مطلب به څه شي بهرحال دغه نوجوانانو ته هم یو پیغام دی چې دنیا دغه فضول دغه کارونو نه دغه عبث لعب و لعب نه اجتناب وکړئ او خپل ځان وپېژنئ په دغه اسلام کې پوره داخل شئ او د صحابه کرامو په شان دي یو بهترین نمونهدار انسانان او د معاشرې دپاره یو بهترین یو نمونه جوړ شئ دغه نوجوانان تاسو خپل نوجوانانو ته هم وایي چې په دغه غیبت او دغه الزام تراشي او په معاشره کې دغه نفرت پهلولو نه اجتناب وکړي یو انسان په فیسبوک په دغه دنیا کې په علما کرامو پسې داسې تهمتونه او داسې الزامات تړي او دنیا کې ډېر داسې خلک به وي چې هغې بچي به ناجایز او حرام به پیدا کېږي هغې ښځې په هغې باندې طلاقه شوې وي لیکن دیو ته پته نه لګي د عالم په شان کې چې څوک ګستاخي وکړي گویا چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي د پیغمبر په شان کې چې څوک ګستاخي کوي گویا چې د الله په ذات باندې څوک الله په ذات باندې ګستاخي کوي او څوک چې د الله په ذات په باره کې ګستاخي وکړي هغې انجام صرف اور صرف په دنیا کې او په آخرت کې شرمندگی رسوایی بربادی او عذاب بوي او بیا علماو کې هم غلطی موجود وي دغه علما هم څه معصوم او انبیا نه دي بلکې غلطی موجود دي د غلطي حساب کوونکي هغه ما او تا نه بلکې د غلطي حساب کوونکي هغه څوک دي الله رب العزت فرمایي د عالم سره به زه حساب کتاب کومه او دغه نوجوانان چې زما دغه پیغام اوري هغې دې نه هم خبردار شي چې د عالم خوب د یو عابد د عبادت نه بهتر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم د یو عالم فضیلت په دغه معاشره کې داسې دی په عبادت کوونکي لکه څنګه چې زما فضیلت په یو عام انسان باندې دی بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه عالم داسې دی لکه چې عالم مثال په خپل دغه معاشره کې لکه د یو نبی دی څنګه چې یو نبی د خپل امت کې دغه شان دی مثال د یو عالم دی نو مونږ دغه خبرو ته مونږ خیال وکړو او بیا عالم چې یو ښه کار وکړي الله رب العزت هغې ته اجر هم زیات ورکوي لیکن علما کرام هم دې نه خبردار شي چې عالم یو غلط کار وکړي څنګه چې د عالم خوب د عبادت کوونکي د عبادت نه بهتر دی هم دارنګې مثلا چې ته یو پیره سبحان الله ووایې مثال په طور عام معاشره کې مونږ یو پیره سبحان الله ووایو مونږ ته یو اجر ملاویږي او عالم ته 50% اجر ملاویږي هم دارنګې چې کله یو عام انسان ګناه وکړي دې ته یو درجه ګناه ملاویږي عذاب او دغه عالم ته به 50 درجه زیات ګناه ملاویږي چې الله رب العزت په یو ګناه باندې تا ته 1% عذاب درکړي او هغه ګناه کې یو عالم مبتلا وي الله رب العزت هغې ته مثلا 50 درجه زیات ګناه ورکوي نو چې څنګه د عالم نیکي زیاته ده هم دارنګې د عالم د عذاب دغه سخته هم زیاته ده نو مونږ ته پکار دی چې دغه تله د میزان او دغه تله د انتقام دی مونږ ونه لګو په دغه معاشره کې باید الله رب العزت انتقام اخیستونکی دی الله رب العزت حساب کوونکی دی خپل دغه نوجوانانو ته دغه پیغام ورکو چې دغه معاشره کې دینه مونږ اجتناب وکړو چې یو بل پسې لګېدلی یو او بهترین لیډر بهترین قائد بهترین انسان په دغه معاشره کې زمونږ دپاره محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو بهترین یو لیډر او زمونږ او ستاسو بهترین نمایند او زمونږ او ستاسو بهترین قائد چې کله مونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فالو کړو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه دنیا او د آخرت نه دغه عذاب او د شرمندګي او د رسوایي نه مونږ الله رب العزت محفوظ ساتي دغه معاشرانو ته هم وایم تاسو هم داسې وکئ پرېږدئ دنیا دغه سیاستدانان
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فالو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پس روان شي چې مونږ دغه سیاستدانانو په باره کې زنده‌باد او د مرداباد نارې ولګو هغه مونږ خبرېږي هم نه لیکن چې کله مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه وکړو پیغمبر باندې درود ولېږو پیغمبر باندې درود وایو دې ځای نه فرشته هغه درود بیسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه درود پیش کی چې فلان کې الک د فلان کې ځای په تا باندې درود ویل دي څومره ښکلې مرحله به وي چې دلته ووایو صلی الله علیه وسلم فرشته پیغمبر ته مخامخ کې پیغمبر زما او ستا دغه پیغام واوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ما او تا نه څومره خوشحاله وي او کله چې ما او تا پیغمبر پرېږدو او دنیا دغه فضول خلکو پسې مونږ ولګو او دغه دنیا خلکو تعریفونه وکړو او چې کله زما او ستا عملنامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تمنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت فخر کوي خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه عملنامه زما او ستا مخې ته شي چې ما او تا 24 غنټې د غیرو صفت کړې وي د غیرو باندې ما او تا د غیرو پرچار او د غیرو تعریفونه کړې وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه عملنامه وګوري څومره به خفګان اظهار کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به څومره په غم کې مبتلا شي پیغمبر علیه السلام به څومره خفه کېږي او د هر یو انسان عمل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هفته کې یو ورځ پیش کېږي نو موږ د هر هغه کار وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ نه راضي شي او دا د قرآن حکم دی کومې خبرې چې ما وکړو دا د قرآن حکم دی چې الله پاک فرمایي د شیطان په لاره مه روانېږئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو مه روانېږئ په قدمونو د شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان او څوک چې روان شي تابعداري وکړي په قدمونو د شیطان باندې فانه یأمر بالفحشاء دی حکم کوي بې حیایي ته والمنکر او بدکار دی حکم کوي د بې حیایي او د بدکاري نو داسې کسان الله رب العزت عذاب کې مبتلا کوي ولولا فضل الله کچرته فضل نو که ولولا فضل الله کچرته نو شوی فضل د الله رب العزت علیکم پتاسو باندې ورحمته او د الله رب العزت رحمت ما زکا منکم من احد نو پاک شوی و تاسو به یو کس هم پاک شوی نو ابدا همیشه د پاره ولکن الله لیکن الله رب العزت یزکی من یشاء پاکوي چې چا د پاره وغواړي والله سمیع علیم الله رب العزت سمیع اوریدونکی او علیم ذات دی زمونږ د ټولو درس خلاصه او نچوړ نننی درس کې الله رب العزت فرمایي د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها صفائی پیش کړل چې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها پاک دامنه باوقار یو نیک او یو بهترین سیرت والا خاتون چرته یو انسان شیعاګان حضرات دي چرته ستاسو ذهن خراب نه کی یو دویم پیغام چې معاشره کې دغه نوجوانان او دغه مشران د شیطان په قدمونو باندې روان نشي او په معاشره کې بې حیایي خور نه کوي او بدکاری په دغه معاشره کې خور نه کوي دا زمونږ نننی درس خلاصه او نچوړ نو موږ ته پکار دی نننی درس کې موږ په دې باندې عمل وکړو چې خپل دغه معاشره کې د نوجوانانو داسې تربیت وکړو چې دغه بې حیایي نه هغوی منې شي او خپل کورونو ته چې کله لاړ شو دغه درس چې کوم موږ اورېدلی دي خپل زنانو ته هم ووایو خلاصتا او خپل بچو ته هم ووایو او خپل بچو باندې په زور زبردستی باندې دغه معاشره کې اصلاحي کارونه وکړو د فساد نه وساتو الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب الحشر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك